السلام علیکم. نن څه اهم خبرې څنګه چې د دې آئینی ترمیم ډرافټ خلکو ته پته لګي او په یو شک باندې سوچ کوي، نو بیا ورته اندازه کیږي چې دا څومره خطرناک قانونو او د دې مقصد سو د دې مقصد دا و چې اسټابلیشمنت او د حکومت دا غوښته چې مونږ هر هغه لاره بند کو چې کم کې په دې حکومت کې څه تبدیلی راتلی شي او دا سیټ اپ یو شپږ لس کاله برقرار وساتو. او ځکه د اسټابلیشمنت کوششونه د دې حکومت سره ډیر زیات دي، هغوی ته دا خطره ده که چېرې دا حکومت ختم شو نو دا دوی چې څومره بد حل کړی دی د انساني حقوق خلاف ورزیانې د الیکشن د کرپشن دا کو پته ولګي نو بیا به د دوی په مخ څه پاتې شي. دغه وجه ده چې د اسټابلیشمنت نماینده محسن نقوي د هغې آئیني ترمیم نه په اسمبلی کې ناکامېدو نه پس بیا فوري مولانا صاحب لتلی او اوس یې ورته ډېر غټ آفر کړی اوس یې ورته آفر کړی دی چې تاسو له به جے یو آی له به د بلوچستان وزیر اعلی توب هم درکو، خو ته زمونږ ومنه. د هغې نه پس بیا بلاول تللی دی. د نورو خلکو نه به ګیله ته په دې نه کوې چې مسلم لیګ نون خلکو ته پته ده چې د جرنیلانو د ډیکټیټرانو په غیږ کې پیدا شوی جماعت دی. جنرال جیلانی را مخکې کړی میاں نواز شریف صاحب، خو پیپلز پارټي چې کوم د آئین خالق د بوټو صاحب جماعت دی، هغوی هم په دغه غیر جمهوري قوتونو لاس مضبوطی او د انساني حقوق او په هر هغه آئین قانون کې ګوتې وی چې کم د پاکستان د عوامو تحفظ کوي. اوس په دې کې ټول نه خطرناک دوه درې پوینټونه دي. یو دا چې په آرټیکل 8 کې دوی ترمیم کوي او آرټیکل 8 دا دی چې د انساني حقوقو د پاکستان د عوامو تحفظ کوي. نو مطلب دی چې ته په دې کې ترمیم کې د هغوی د حقوقو به بیا هیڅوک محافظ نه وي د هغوی سره چې هر څه کې اته کولی شي. دا آرټیکل 8 کې دی. بل دی آرټیکل 17، دا داسې یو قانون دی چې دا اختیار هم صرف قاضي صاحب له په لاس کې ورکوي. آرټیکل 17 دی د پارټیانو باندې د پابندۍ قانون. د هغې طریقې کار دا دی چې کله یو پارټي د ریاست دپاره نقصان دی نو وفاقي کابینه به فیصله وکړي، دا فیصله به بیا ولیږي سپریم کورټ ته. د سپریم کورټ فل کورټ 17 ججان به په دې باندې فیصله کوي چې آیا دا پارټي باندې پابندي لګوو که نه. دا اختیار په آرټیکل 17 کې دی. نه علي او آئینی عدالت چې کم نوی جوړي او د کم سربراه به قاضي فایزي صحیح هغه ته حواله کوي او د هغې خلاف به اپیل هم یو ځای نه کیږي. نو نن سبا تحریک انصاف په سخته کې ده نو چې قاضي صاحب ته شي خو مخکې نه دشمن دی نو څه به ورسره کوي. نو دا داسې حرکتونه دوی کول پکې. بلاول ورته بیا آفر قاضي مولانا فضل الرحمن صاحب ته پرون دا کړی دی. محسن نقوي ورته د بلوچستان وزیر اعلی توب آفر کړی او بلاول ورته آفر کړی چې د مولانا صاحب زوی چې دی اسد محمود صاحب هغه به د سن نه سینیټر منتخب کو، خو زموږ سره په دې غیر قانوني آئینی تبدیلیانو کې ترمیم کې حمایت وکړي. بیا مصطفی نواز کوکر پرون په آسما شیرازي پروګرام کې و. آسما شیرازي په طنز وکړو کو جنرال فیض و نو دا خلک به ورته پوره شوي وو. نو مصطفی نواز کوکر سابقه سینیټر دی پیپلز پارټي، هغه وی چې ما ته خپله ډېرو ایم این اګانو د حکومت وی چې په موږ د اسټابلیشمنټ د طرفه پابندي ده چې 3 هفتو راسي موږ ته ویل چې د اسلام آباد د منوزې قانون سازي کیږي چې تاسو پکې ووټ واچئ. بیا پکې حامد میر د شاهزیب خانزاده په پروګرام کې یو انکشاف وکړو چې مولانا صاحب او تحریک انصاف خو دې مخالفت کو، خود د پارټۍ خپل د مسلم لیگ خلک هم په دې کې 3 سینیټرانو انکار په دیو کو چې هغوی ورته وایي چې موږ ته ډرافټ وښیه چې په څه باندې رانه دستخط لې یا ووټ کوو. نو وایي هغوی ته شټ اپ کال ورکو چې دا ستاسو کار نه دی، بس صرف به ووټ ورکړئ او نور تاسو ډراپ کتو ته ضرورت نشته. وی هغه 3 سینیټران د لاړل په پارلیمنت لاجز ته او خپل موبایل یې بند کړي. لکه حکومت خلکو ته هم پته نشته خو زورور خلک په دا هر څه قانون سازیانې پې کوي. په دې کې یو بل آرټیکل دا دی
چې د الیکشن کمیشن دا کوم فراډ الیکشن کمیشن او ممبران دي سو پورې چې نوې اپوینټمنټ نه شوي او د دوی ټایم ختم شي نو دوی به برقرار ساتي. اوس نوې کسان څوک اپوینټ کوي هغه ګورنمنټ اپوینټ کوي چې ګورنمنټ نه اپوینټ کوي نو دا الیکشن کمیشن او د دې ممبران به تر هغې پورې برقراري چې څو پورې د حکومت ته د دوی ضرورت دی. نو داسې عجیبه آرټیکلو کې چینجز راوستي چې هغې به د آئین هغه شکل وران کړی. پاکستان کو متحد دی نو د 73 په آئین باندې متفقه آئین دی چې په دې متفق دی متحد دی. کو چېرې دا آئین کې چیړ چاړو شي نو بلوچستان آلریډي زمونږ وور پکې لګېدلی، فاټا کې وور لګېدلی دی، سند زمونږ نه کنټرول کېږي نه، کچې کې ډاکوان دغسې دي، بیا به مونږ چېرته ځو. نو دا یو متفق آئین دی د خپل واړه مفاداتو دپاره د خدای دپاره په دې کې چیړ چاړ مه کوئ. کو د اصلاح پکې ګنجایشي ضروري وکړي خو دا خو تاسو د آئین شکل ورانوي او په دې باندې چې څومره بحث کېږي نو زه وایم چې د هر جمهوریت پسند سړی پکار ده چې په دغه پارټیانو باندې تنقید وکړي کم چې د غیر جمهوري قوتونو لاس مضبوطوي او داسې قانونونه جوړوي چې د انساني حقوق خلاف ورزي به پکې څه جرم نه او ته د هغوی نه پکې تپوس نشې کولی. امید لرم چې په دې 3-4 غټو پوینټونو به تاسو پوه شوي چې حکومت څومره خطرناک گیم کوي. نور هم چې مخکې پوینټس راځي په هغې به وقتاً فوقتاً ډسکشن کوو. کو ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ کوئ، لایک کوئ او شیر یې کوئ ځکه چې حکومت کوم فایروال لګولې د هغې توړ صرف ستاسو په لاس کې دی. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.